أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا سواء عليهم لما ذكر خاصة عباده وخالصة أوليائه بصفاتهم التي أهلتهم الهدى والفلاح عقبهم أزدادهم العتاة المردة الذين لا ينفع فيهم الهدى ولا يغني عنهم الآيات والنذر. ان الذين كفروا افسب د دې آیات مخکې سره مناسبت بیانې لما ذکر کله چې الله تعالی ذکر کړ خاصه عباده خپل خاص بندگان خپل خاص وخالصه اولیائه او خالص خپل دوستان سکړل ذکر کړل خاصه عباده یعنی هغه عباد چې کوم خاصه عباد دي اضافت صفت و موصوف تشي هغه اولیاء چې هغه خالص اولیاء دي دای ذکر کړل او به صفاتهم سره د خپل صفاتونو ناغي چې کوم صفات لرل ایمان بالغیب او اقامت الصلاه انفاق پويږي التي هغه صفات اهلتهم چې هغه صفات دي اهل ګرځولیو الهدى والفلاح د هدایت او د فلاح اولئک علی هدن دیته چې هدایت ملاو ده د اولئک کی صفات ته اشاره نو دغه صفات دا دی اهل ګرځولې دي د څه د هدایت دی چې اهل الهدایت د هدایت خاوندان او اهل الفلاح د فلاح خاوندان نو وجه هم د صفات تی پوښل پس چې کله خدای پاک خپل خالص اولیاء او خاص عباد ذکر کړل نو عقبهم اغي پسې شاته راوړل ازدادهم افسب داغي زیدونها ځکه زید سره زید پیژندل کېږي بزیدها تتبین الاشیاء العتات خو هغه ازداد چې هغه افسب عتات جمع د عاتی ده د عتونه د عتونه فرمانه توای مرده المردته دا جمع د مارد د فسم مردتون دا جمع ده لکه طلبتون چې جمع د طالب ده نو مردتون جمع د مارد ده مرد ویل کیږي سرکشه ته وایي مردو علی النفاق وایي به خبره باندې مردو علی النفاق الذين هوا کسان اغنا فرمانا اغ سرکشا لا ينفع فيهم الهدى چې اغي کی هدایت اس پیدا نور کی ایک اغي ته اراءت کې کاغي ته دلالت کې پويګه خبره باندې نو دلالت او هدایت او اراءت تنیغ لار ورته اس پیدا ولا يغني عنهم الآيات والنذر او اغي لفیدن ورکی یا داغی نه دفکی آیاتونه او يرون کی آیات جمع د آیاتونه نذر جمع د نذیر هر قسم آیاتونه چې غي تراشي هر قسم يرون کی راشي یا يرول پويګه خو غي تسنه ورکی څه فائدہ او داغینا یو خاص داغی د حالت نشیل نه لري کی پوه شولې دا فی سبربت و مناسبت شو ولم يعطف قصتهم بقصة على قصة المؤمنين فی سب ددی دا قصه نه ده دای په قصې ده مؤمنانو باندې سن کړل عطف کما عطف فی قوله تعالی ای ارض چې د نیکانو ادبدانو تذکری کیږي نو بس په یو بل عطف کیږي او دلته نه د عطف شوی بل ذکر راضی فی سب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جهنم وګوره یو کې د ابرار تذکرہ ده بلکې د فجار یو کې د ابرار بدله ده نعیم بلکې د فجار بدله ده جهنم پوهیږي نو هغه د عطف راغله نو دلته هم مخکې د مؤمنانو تذکرہ و د متقیانو تذکرہ و د غي بدله بیان او هدایت او فلاح
دلته د کافرانو تذکره ده، د هغې د بدلې بیان دی. دنیا کې لا یؤمنون، لا ایمان نه راوړي دي په حق کې. انذرتهم ام لم تنذرهم، که یری که نه یری هیڅ شی ولا فایده. او آخرت کې ختم ولهم عذاب عظیم، نبیه د یو بل سره برابر ښکاري. خو عطف نو ولم یعطف او عطف نکړلی شوله. قصتهم د دې قصې نه مراد مختلفې جملې دي خو مضمون یو دی، غرض د ټولو یو دی. پوهېږئ په خبره؟ ان الذين كفروا نرواله ولهم عذاب عظیم پورې د دوو آیاتونو کې چې څومره جملې دي دې ټولو ته یوه قصه وایي. ښه پوهېږئ؟ او دا مخکې د مؤمنانو قصه وه. نو ولم یعطف قصتهم، د دې قصه عطف نه شوله په قصې د مؤمنانو باندې. کما عطف لکه څنګه چې عطف راغلی په دې قول د الله تعالی کې ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار. ولې؟ لتباینهما فی الغرض. حفیظ صاحب دلته غرض کې تباین دی. ها اوله قصه او دویمه قصې کې څه دی؟ تاسو پوه شولئ؟ نو په دې وجه باندې څه رانوړلو؟ حرف عاطفې. حفیظ صاحب اولنۍ جمله چې ده او اولنۍ قصه نو دا د الف لام میم نه شروع شوې ده، او الف لام میم نه د قرآن کریم تذکره شروع شوله. ذالک الکتاب یو صفت ته لا ریب فیه او هدی للمتقین، اے کامل کتاب دی، شک پکې نشته دی، هدایت ته د متقیانو لپاره. بیا ضمنن د متقیانو خبره شروع شوله، خو ارادتن نه مقصودن. نو دا اول نرواله تر دې پورې مقصودن چې دا سوق چې شوی دی د کلام، نو د کتاب الله د تذکرې دپاره د کتاب الله شان بیانو. خو په منځ کې به دا خبره راغله چې قرآن کریم هدایت ته د چا دپاره؟ متقیان راغلل جو هغې ته خبره واوښتېدله، خو غرضن دغه نه وه. پوه شولې؟ ارادتن. او دې بل قصې ته وګوره، دا بله دې دپاره راوړلې شوې ده چې الله د دې سرکشي واضحه کړي، او دې چې په دې ګمراهۍ کې کم ننوتي دي چې هېڅ شی وله فایده نه ورکړي، اکه څه کړي. نو اولنې قصه ټوله د څه دپاره راغلی؟ په صرف د شرح الکتاب دپاره، د کتاب شرحه کې د هغې صفات بیانې. او دا دویمه جمله د کفارو چې کم تمرد او سرکشي ده د هغې وضاحت کې. نه د دواړو منځ کې فرق راغی پسې. فإن الأولى ذکر لومبۍ قصه سیقت راوړلې شوې ده لذکر الکتاب د کتاب الله د تذکرې دپاره. الف لام میم نه، الف لام د هغې ځای نه رواله تر دې ځای پورې. و بیان شانه او بیان شانه او د قرآن کریم د شان بیان دی، دسې دی دسې دی دسې دی. ها والاخرى او د دویمه قصه پسې مسوقتون راوړلې شوې ده لشرح تمردهم د دې سرکشي واضح کی. ها چې دې سرکشه دي. ها و انهماکهم فی الضلال، گمراهۍ کې سم ننوتي دي. ها دور ننوتي دي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته الله تعالی فرمایي کته یې او کنه یې نه دي سن راوړي ایمان نه راوړي، خو جو حتی رسیدلی. حفیظ صاحب دې پورې پوه شولې کنه؟ ها وان من الحروف التي اس ان خبره کې په سمغه د څه خبره کې نو وان من الحروف التي ان د هغه حروف نه ده کم حروف شابهت الفعل چې د فعل سره مشابهت، فعل سره الکه څه کې مشابهت ته په عدد پشمار د حروف کې فعل ثلاثی او رباعی راځي، دیم ثلاثی. ان ته وګوره ثلاثی دی د مد پشان د پر پشان پوهېږئ، او لعل هغه رباعی دی پوهېږئ په خبره. بل والبناء على الفتح، حفیظ صاحب دا حروف ټول مبني دي فتحې سره، او ماضی مبني ده فتحې سره. حفیظ صاحب پوهېږئ که نه؟ ماضی مبني ده. بل ولزوم الاسماء، ولزوم حفیظ صاحب فعل د اسم سره لازم دی. فعل په چا داخلېږي؟ په فاعل نه، فاعل اسم یې که نه، او دام د اسماء سره لازم دي. دا چې داخلېږي نه په مبتدا پوه نه شولئ پسې. ها و اعطاء معانیه، و اعطاء او
او بل افیس صاحب افیس صاحب د فعل چې کومه معنا ده د هغې په ورکولو کې ها ان او ان د څه معنا ورکړي د تحقیق او لعل د ترجی معنا ورکړي او لیت د تمنی معنا ورکړي کأن د استدراک معنا ورکړي پیسه پوه شولی ها لكن دا استدراک دپاره او کأن د تشبیه دپاره کأن نو دا ټول ګوره دا ټول معانی د څه دي فعل ما ته ګوره افیس صاحبو فعل را لګي او خپله معنا فاعل ته ورکي چې په چا داخل شوي اسم ته ورکي که نه لکه قام زیدون کې قام راولګېد او زید موصوف کو په قیام سره قیام یې وله ورکو که نه نه ان هم راولګېدو پوهېږئ نو شاته زید لی څه ورکو خپله معنا یې ورکړله څه مطلب ان زیدن قایمون چې دی نو مخکې صرف قیام ثابتو زید لره او اوس ان به کې تحقیق هم راویستو چې دا ورسره پکې میلاو شه ها مخکې صرف قیام و زید دپاره اوس تحقق او تحقیق د قیام دی د څه دپاره پوهېږه به خبره باندې نو دې خپله معنا ورکړله خپله که نه پیسې پوه شولې وې ته مړه داسې پړه کې ووایي چې سړی وي ته پرې نه پوه شي والمتعدیه دا عطب دی په دې الفعل باندې دا د هغه حروفونو نه ان چې شابهت الفعل او شابهت المتعدیه د فعل متعدي سره خاصتا سره پی دخولها علی اسمین فعل متعدیم په دوو اسمونو داخلیږي یو ته تاسو فاعل وایې بل ته او دیم په دوو اسمونو داخلیږي یو ته اسم او بل ته خبر ولذلک ولی او د دې وجې نه ولذلک چې د دې دا دوره مشابهتونه دي د چا سره د فعل سره پوهېږه به خبره باندې او عملت دی له څه ورکړلی شو عمله الفرعي افیس صاحب چې کوم فرعي عمل دی هغه دې ته میلاو شو او اصلي عمل چا ته فعل اصلي عمل دا دی چې اول جز له رفع ورکړي دویم له پوهېږې دا اصلي عمل ولې دی تاسو نحوه کې ویلو چې والاصل ان یلی الفعل اصل دا دی چې فاعل به فعل ته چې نږدې نو خو اول له به رفع ورکړي چې نږدې نو نو بیا خو به نصب ورکړي مفعول به ته پوه شولی نو اصلي عمل هم چا ته ورکو ولې مشبه به قوي که نه دا حروف خو مشبه شو او فعل مشبه به دی نو مشبه به قوي نه قوي له مقوي عمل او دا چونکي هغه شان نه دي نو هغه شان عمل هم وله ورنکړو افیس یې پوه شولی پې عمل فرعي څه دی وهو نصب الجزء اول له نصب او رفع ثاني ایذانا بانه فرع فی العمل دخیل فیه خبر در کې افیس صاحب چې دا په عمل کې څه دي تابع دی او دخیل دی او اصل نه دی څه دي دی که عمل کی نو د فعل په واسطه او د فعل په تبع کې او د فعل د مشابهت د وجې نه نور اصلا دي څه نه کې افیس صاحب پوه شولی پې خو افیس صاحب دا وجه امام رضی رحمه الله دا کوټه کړې ده وی دا وجه ښکلې نه ده دا وجه پوهېږه به خبره ما ولا مشبهتین بلیسه ما ولا هغه څه چل کی اسم لا او خبر له څه ورکړي پوهېږه به خبره باندې نو د هغې عمل څه شولو اصلي شولو بیا او د دې ده او مشابهت د دې څه دی سیوا دی که نه هغه وایي ښه وجه دا نه ده ښه وجه دا ده افیس صاحب اول جز له رفع او دویم له نصب دا مضبوط عمل نه دی
مضبوط عمل دا چې اول له نسب ورکړي دویم له نه پوهېږه بابا ترتیب سره عمل کول آسان دي اول له رفع دویم له خو بې ترتیب اول له نسب دویم له هغه وي دا عمل پوه نه شولای په خبره باندې دا بې ترتیب عمل څه دی نو چې دا ګران دی نو د دې مشابهت ډېر سیوا و د چا سره د چا نه د ما والا نه پوهېږئ نو دیلم هغه اصلي عمل ورکو اصلي عمل څه دی اول له نسب دویم له او هغه کمزور عمل ما والا ورکو تاسو پوه نه شولې دا تنبیه شوله چې د حروف مشبه مشابهت ته ما والا نه د فعل سره ډېر دی نو دیلم څه ورکو قوي او مضبوط عمل او غیلم تاسو پوه نه شولې پسې ها خبر حال دا خو د امام رضی صاحب خپل رائے وا قاضي صاحب خپل رائے وا خو خبره دوره اوشوله چې دا حروف را لګي اسم لا رفع سنو می ده نسب ورکه خبر لا یا اصلي عمل له یا دیسی عمل له پوهیږي خو جو دا چل کی پوهیږي اوس په اخوا پسې بیا بل مسله ده کوفیان وایي چې دا حروف مشبہ بالفعل نه دي دي صرف په اسم کې عمل کی او خبر د پوخان چې مرفوع نو اسم اک مرفوع ده ها زید قائمون کې قائمون د مخ کې نه مرفوع کنه نو چې ان زیدن قائمون شنو دا قائمون هغه پوخانه مرفوع ده د کې عمل نه دی کړي ها بس د صرف اسم لسور کو نسب ابي سريان وایي چې نه دا نسب هم دور کړي دی او دا رفع هم دور کړي پوهیږي کوفیان دلیل کې وایي حفیظ صاحب خبریت نه ده دا مقتضی د رفع ده او سمې وي نمخ کې زید قائمون کې خبریت وکنه جو رفع رااله د خبریت نو اوس ان زیدن قائمون کې هم خبریت الوته نه ده شته کنه جو رفع د صد وجنه پوه نه شولې مونږ وایو دلیل هم ډېر ښکلی دی خدا خبریت په درته زوخیم بل دی او رفع به نه راځي کان زید قائما کان قائما خو دلته هم څه دی خبر دی نو خبریت شته کنه نو دلته دی رفع راشي اوس دلته خو رفع نه ستا دا ټکی صحیح دی چې خبریت مقتضی د رفع دی خو یو ټکی به ورسره بل سیوا کې چې مخکې لفظي عامل نه مخکې پکانه کې وګورل ته خبریت شته ابیام مرفوع نه دی نو هغه خو زمونږ اتفاقی جوړیږي تم وای چې کان شته ده او خبریت هم هغه ده او خبریت خو رفع نو پته ولګېدله چې دغه نسب د چا د وجه نه راغی د کان د وجه نه نو دلته په ان زیدن قائمون کې دا رفع د ان د وجه نه راغله داسې نه چې دا پوخانه وه پوخانه دی بیا دغلته هم پاتې شي که نه نه پوهېږئ کوفیان وایي الخبر قبل دخولها خبر مخکې د داخلېدو د حروف مشبہ بالفعل نه کان مرفوعا بال دا د پوخانه سو وهي او اک خبریت بعدو تر اوسه پورې باقیتون باقی دی که نه که اوس تلاړو نه دی تلی که مقتضیة للرفع تقاضا د سکی او قضیة للاستصحاب دا فیصله مونږ په استصحاب سره کوخه پوهېږئ شی په زور حالت باندې پرېښودل نو زور حالت خبریت او خبریت رفع غوښتله اوس هم که خبریت ته رفع به نو فلا يرفعه الحرف نو دله به څوک رفع نه ورکړي دا حرف نه دی دا ان دا بوله و اجیب د دې جواب شوی دی چې اقتضا د خبریت رفع لره ته خبریت څه غواړي نو زه دا خبره مطلقا نه ده مشروط دا مشروطه ده بالتجرد چې دی بسیط خالی وي دی به خالی ولې زه به درته وښیم لتخلفه دا رفع شاته پاتې شوې ده عنها د خبریت نه خبریت شته او رفع کوم ځای کې فی خبر کان د کان خبر کې وګورئ کنه پوهېږئ وقد زال بدخولها وقد دا ولې دا تجرد تلی دی بدخولها د کان په دخول چې کان داخل شو خو هغه ختم شو فتعین اعمال الحروف د دې حروف اعمال او عمل کول څه شولو متعین شو پسې پوه شولې پیدتها تاکید النسبت